چې کله یو سړی افطاری کوي څه کوي افطاری کوي نو دله پکار دي چې د افطاری دعا وي دا اوس په حدیث کې شته دا په روایتو کې شته دا باقاعده دعا ده چې کله یو سړی روژه ماتي کوي نو دله پکار دي چې د روژه ماتي نه مخکې د روژه ماتي دعا وي چې کوم په احادیثو کې راغلي د سنت عمل دی نو د روژه ماتي دعا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت بس دا دعا نه ده دا خو په روایاتو کې شته خو یاد ساته چې په دې کې د بعضې الفاظ زیاتې دي اوس د هغې په باره کې لږ غوندې تفصیل کوم هغه دا کوم چې بعضې کسان وایي چې اللهم اني لك صمت څنګه وآمنت وعليك توکلت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت نو دا دوه درې الفاظ چې پکې داسې سیوا دي نو دا خو شته نه دا شته نه په دې وجه چې په روایاتو کې دا نشته دی نو ویل هم نه دي پکار او که چا ووایي نو ګوره دا خبر واورئ که چا داسې وایي چې اللهم اني لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت یعنې دا سیوا الفاظ یې پکې ووایي نو غوره څه کفر یې ونه کړو چې ته وایې چې دا خو ته کفر وکړو په حدیث کې خو دا نشته بس که چا ووایي نو خیر دی خو په کار دا بهتره خبره ده چې کوم الفاظ په حدیث کې راغلي وي کوم الفاظ چې په صحیح ترین حدیثونو کې راغلي وي نو هغه الفاظ موږ تاسو له ویل پکار دي لکه څنګه چې د اذان نه بعد چې کومه دعا ده اللهم رب هذه الدعوه التامه ولکنا نو په دې کې دوه الفاظ چې دي تاسو سیوا وایي ځکه چې په روایتو کې نشته يعني فالصحيح ترين حديث كي كم راغل غدغدي تي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وازداف سيترين حديث كراغلدي واسچ پدې کې دا کم دوه الفاظ سیوا ویل کیږي الدرجة الرفيعة دا نشته یا وارزقنا شفاعته يوم القيامة نو دا نشته اگر چې یو روایت کې دا دغه شوی دی خو علما فرمایي چې کوم الفاظ په حدیثو کې راغلي وي او څنګه پیغمبر ښودلي وي یا صحابه ویلي وي نو هغه شانتې الفاظ ویل پکار دي دا بهتره خبره ده او دا صحیح خبره ده یو سړی د ځان نه پکې سیوا الفاظ راولي نو دا ښه خبره نه ده صحیح ده خو کوم مثال ما خو درته ومې کو چې ووایي نو څه کفر یې نه دی کړی هسې نه چې تاسو پرې د کفر فتوی لګوئ د ځان نه به کار نه جوړوئ